یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد وغواړئ د الله رب العزت څخه په صبر او پر مانځه باندې. ان الله مع الصابرین، بشک الله د صبر کولو والا سره دی. ولا تقولوا لمن يقتل، اور تاسو ما است و هغه انسان ته چې قتل سی فی سبیل الله د الله په لاره کې اموات مړه، بل احیاء بلکې هغه ژوند دي، ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ. دا د سورة البقره آیت نمبر 153 اور 154 په دې ادو آیاتو کې الله رب العزت دوی خبرې ارشاد فرمایي. اوله خبره دا ده چې مسلمانانو صبر د ټولو غټ مدد دی د الله د جانب څخه. صبر حاصل کړي اور صبر پر هر شی باندې، پر غم باندې، پریشانی باندې، مشکلات باندې صبر کول دا. اور دویم المنز، صبر اور المنز دا په قرآن کې الله رب العزت یو ځای سره جمع کړی دی اور د انسان د کامیابی راز دی اور الله د دې سره دی. دویم آیات کې الله رب العزت د شهید مقام بیان کړی دی چې شهید مړ کیږي نه، شهید ژوندی، خالی حیثیت بدل سی، مړکی پر دنیا ګرځېدی اور بیا په قبر کې بس دغه حیثیت زما او ستا په نزدیک باندې بدل سی، د الله په نزدیک نه بدلیږي. د الله په نزدیک تر قیامت شهید ژوندی دی. اور شهید څخه مراد دغه نه دی چې د برودو په دې ځکه مړ کېږي، دا شهیدان نه دي، د تصویر د شهید ثواب الله رب العزت ورکوي. لیکن شهید صرف اور صرف هغه دی چې د الله په لاره کې مړ دی. دا حکمی شهیدان دی. حقیقی شهید صرف اور صرف هغه دی چې د الله د دین د پاره، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره په لار کې شهید سي، هغه شهید حقیقی دی. اور هغه اور د آیت خلاصه دا ده چې خپل بزړو کې د شهادت تمنا پیدا کی. نبی علیہ السلام فرمایي چې بزړو کې شهادت تمنا نه، هغه د منافق په مرګ باندې مړ کیږي. هر مسلمان لا پکار دی چې بزړو کې د شهادت تمنا پیدا کی.